نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا یو صحابي ویلا اذا الله محبوب صلی الله علیه وسلم وی تاسو ډېر زیاته مینه کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره مینه کې وی او تاسو سره مینه کوم. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره رښتونی مینه کې وی یا رسول الله رښتونی مینه سره کوم. به ورته وی زیاته مینه را سره کې وی او زیاته مینه سره کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته بیا تکلیفونه ته ځان سکا ټینګه چې ما سره مینه کې بیا به تکلیفونه راځي لکه دا سمندر چې سړی راپری دا وبچ سونه پته زې سر ورځ به کمزوري زې داسې به باندې تکلیفونه راځي هغه به برداشت کې بیا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره سکونه مینه کوي ما سره سکونه کوي ا باندې به تکلیفونه راځي پوه شولې نو دیو جنا یو صحابي او هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هی باندې مبارک د پاسه او ناسو نو صحابي به کله مخ کې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قتل ناس کله به یو سر ته کله بل سر ته کله بشار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره ډیره مینه کوي او د الله محبوب صلی الله علیه وسلم ډیره مینه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ورشه چې دونه مینه را سره کې د پلار سر اچھا د پلار سر دراوله نو صحابي روان شو نبی صلی الله علیه وسلم ول आवाज ورکوي راشه چې باندې د پلارانو سرونه نه راوړم ها زچا باندې د پلار سرونه نه راوړم نو دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تقریبا د حضرت انس رضی الله عنه نا روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس واذا راغ پوری کامل مومن نشي کېدی چې زور ته د مور او پلار او د اولاد نه او د غونو مسلمانانو نه غوره نه یم چې د ټولو نه زیاته مینا محبت د ما سره کوي دا غي پر دې مؤمن نشي کېدی چې د دې غوندو نه ما سره محبت نه کوي. حدیث مطلب دا دی چې یاره د مور او پلار نه د والدینو نه د اولاد نه تر د غونو مسلمانانو نه سیوا مینه سو چې ما سره کوي نو هغه کامل مؤمن